أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. مراد سورہ نور ترجمہ آیت نمبر 20 پورے بیان کړی و. آیت نمبر 21 چې الله تعالی ډېر په نرم لهجه سره ډېر په خواږه انداز سره مؤمنانو ته دیوی خبرې تلقین کوي چې هغه ټوله فایده مؤمنانو ته ده، که زنانه دي که نارینه دي که نوجوانان دي. خو الله تعالی موږ ډېر په خوشل انعام باندې بولی. یو نکته یا ایها الذین آمنو چې دا ده چې سره د دې چې موږ ګناهونه کوو خو الله تعالی موږ بیا په هغه نام باندې بولی چې کومه موږ ایمان راوړای ده. یا ایها الذین آمنو بله دا عربي چې د یا دې لپاره استعمالیږي چې چاته ناره ورکوي ناره د عربي، یعنی الله تعالی موږ ته آواز کوي او الله تعالی موږ ته د آواز کولو په ټیم نږدې ده، هر ټیم نږدې ده. بله دا ده چې موږ یې عام خلکو لیست نه وباسلو، خواصو چې شامل کړو. الذین نه خاص خلق مراد دي، هغه انسانان چې هغه ایمان راوړای ده. اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو، اے هغه خلکو چې چا ایمان راوړای ده، هغه که تور ده که سپین ده که ودان ده که غریب ده. لا تتبعو تاسې تابعداري ما کوو خطوات الشیطان منډو د شیطان. اوس شیطان والی منډې کومې دي؟ الله تعالی چې د کوم لا تتبعو لفظ استعمال که دا حکم ده. الله تعالی موږ ته حکم کوي، په حکم چې د رښتیا و درواغو احتمال نه وي، چې تاسې د شیطان والا خبر مه منو. پښتو چې دا مطلب ده. الله تعالی فرمایي چې ما ونه منې کړلو ومن هغه څوک یتبع چې دای تابعداري کوي منډو د شیطان، فإنه بشک شیطان چې دا یأمرو وسواس ورچوي بالفحشاء په برایي سره والمنکر او په بدی سره په ګناه کار سره. اوله خبر دا ده چې شیطان چاته حکم نه کوي. یأمرو مطلب دا ده چې شیطان وسوسه تر واچوي، بیا هغه وسوسې ته عملی شکل ورکي. دا خبر از دکو یو گناه خبر تا زین چې راله منټ دوه دې زین چې تیر کړل تر دغ ټیم پورې ګناه نسته ده، ځکه چې دای چا په وس چې نه دي چې غلط خیال دته ورسي. خو دغه غلط خیال تا په زین چې چیناو ایره باندې د مزید نور سوچونه شروع کړل، بیا دې ګناه ستا ده. الفحشاء المنکر نه چې مراد ده وای دینا هغه برایګانې مراد دي، که هغه انفرادن وي که اجتماعا وي. دینا هغه برایګانې مراد دي که هغه
په پټه باندې یي که هغه په ښکاره باندې یي. نو شیطان په 14مې سپارې چې الله تعالی فرمایي قیامت په ورځ به د شیطان خلکو ته څه وایي؟ خلق په شیطان ګرموي. نو شیطان به ورته ووایي الله تعالی دې ده والا خبر په قرآن پاک کې نقل کړې ده، فلا تلومونی، ما ملامتو، لومو انفسکم، خپل جانونه ملامت کو، ما خو چا باندې توپک نه ونیولای، ما خو چا ته حکم نه وکړای، نه شیطان چا په موږ غوندې شکل چې لیدلای ده چېرته ولاړي چې دا کار کوه. خدای وسوسه واچوي او بیا موږ هغه وسوسې باندې سوچ وکړو، هغه باندې مایلس وکړو، بیا هغه د ګناه وال عملي شکل جوړ سي. له شیطان نه په علم باندې په هوښیاري باندې جان نسې خلاصوای. الله تعالی قرآن پاک چې د دې نسخه بیان کړې ده، الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، چې کله ته مخاطبه ته قرآن پاک وایې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوایا، ځکه چې الله تعالی شیطان ته ډېر طاقت ورده د موږ تاسې امتحان دی پاره. نو شیطان نه به جان خلاصوي په اخرانی 2 سورتو او په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره یا د په الله ذکر سره. دا مساله ده چې شیطان تیار داسې مشوک نیولې انسان زړه ته چې چرنګې دای غافلیږي نو سیخ بیا ټک ورکي، بیا داسې ټیم رایسي چې د شیطان بار بار د ده زړه ته ټک ورکولو له وجې نه موږ وایو چې بیا انسان زړه تور سي. انسان زړه غوښې نه تورېږي، انسان ته بیا نیکې چارې خوند نه ورکوي، غلطې چارې بیا ده ته روغې ښکارېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې د الله ذکر نه جان لرې کړی، مکمل د شیطان خبرو ته غوږ نیولی. شیطان خو خلکو ته یامر بالفحشاء والمنکر کوي، روغې خبرې دای چیرته خلکو ته تلقین کوي. نو دا شیطان به قیامت په ورځ باندې دا خطاب خلکو ته کوي، فلا تلومونی ولومو انفسکم، ما ملامت او خپل جانونه خپل ملامت کو. نو چې آلته بیا عین په موقع ټیم باندې دا انکاری کیږي، موږ ته پکار ده چې نن د خبرې نه انکاری سو. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، الله تعالی خپل مهربانی او فضل بیانوي. الله تعالی فرمایي که چیرې د الله تعالی فضل نه ویا، هیچا به خپل جان پاک کړی نه و. خدا خو الله تعالی ده چې موږ چاته خوښه سي بیا یې پاک کی. معنی کوو نوره ځکه چې موږ ډېر ګناهونه داسې دي چې د خلکو نظرونه پټ دي، الله تعالی دغسې پټ ساتلی دي. ولې پټ ساتلی دي؟ مخکې امتو غوندې په چوکاټه باندې ولې نه لیکي؟ وای دې دپاره چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام او پیغمبر علیه السلام امت په الله تعالی ډېر ګران ده، په کالو کالو صبر ته کوي، کیدای سي معافي وغواړي، کیدای سي ما نه دای توبه وکړي. نو الله تعالی فرمایي ادعوني استجب لکم، ته توبه خو وکړه که نه زه یې قبلوم.
تا گناهونه چوره ډیر دي که د سمندر جګ وره گناهونه سي خو الله تعالی رحمت خو له دې نه بیا ډیر ده نو سړی دې نا امیده کېږي نه صحابي عرض وکړ یا رسول الله قیامت په ورځ باندې خو به لوی راشي تا به موږ چیرته تلاش کوو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې ما به حوض کوثر باندې غواړو هلته به ما موندو زبا خپل امتیانو ته هیرا تالاب نه اوبه ورکوم چې یو ورته وچی بیا به بیا تږی کېږي نه حوض تالاب ته وایي کوثر هغه نهر نام ده هغه اوبو نام ده چې کومې اوبه د تالاب ته راچېږي و یا رسول الله که بیا دالته مو نه کړې منده وی بیا به ما تاسې د میزان تلې سره غواړو هلته به د ما امت د نیکیانو او د بدیانو حساب کتاب کېږي نو بیا به هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږه پله کوي مخکې مې واقعه شاید بیان کړې وه چې یو سړی به دوزخ فیصله به وسي د په حق چې فرشتې به وزن وکړي ګناهو ول به دروني نو روایت چې راځي چې آدم علیه السلام به ورته فرمایي پیغمبر علیه السلام ته چې هغه د امتي دی بوت دوزخ ته نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بر واپس کی چې حساب مو ته کړی ده که دوزخ ته تاسې بونجو نو فرشتې به عرض وکړي چې ها حساب مو وکړه بالکل ذره برابر غلطي نسته پچې وی واپس کو د حساب سمې وکړو الله تعالی به دا منظر ګوري او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیانو سره چې کوم شفقت کوي مهرباني کوي هغه ته به ګوري بیا به وزن وکړي نو داسې وړوکی غوندې چیټ په ور واچوي نیکیو طرف ته نو د نیکیو والا تله به داسې درنه سي د بله به داسې هلکه سي نو تو به وایي چې دا درنه سلله جنت فیصله ده په حق چې وکړو چیرې درود شریف بیا ویلایي که چیرې تاسې وایو چې د موږ والې مسلې حل سي مسئلے موږ په تعویذانو حل کوو په تعویذانو مسئلے نه چا حل کړي دي انا په تعویذانو باندې مسئلے حل کیږي اما د درواغزنو ملاګانو پسې شورو اما زران ورکو اما سیرلی ورولو اما ټیټ ټیټو تکېږو که تاسې وایو چې موږ والې وړاندې ګوډې دې سمې سي درود شریف ته زور ورکو که دا درود شریف تیرو جزا الله عنا محمدا ما هو اهله ډیره خوږه معنی ده چې بدله دې ورکړي الله تعالی موږ لورینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کوم یاد د شان سره مناسب وي اکه دا بیا چاته نه ورځي نو د لمانځه دې تیروي که لمانځه اوږد ورته ښکارېږي نو صلی الله علیه وسلم دا خو دې کم از کم وایي خو داسې په یوه روټین سره دی ونچي چې ورځې به زه 500 ورتې وایم ډېرې زیاتې وظیفې ټیک نه دي دا یې د روح وال خوراک ته موږه مساله دا ده تاسې به سوچ کړئ روزې چې هر سړی تسبیح واخلي چې څرنګه رمضان شروع کېږي هر سړی تسبیح واخلي دا ولې نکته چې ده پچې دالته نفس ته خوراک ور کم سي روح ته خوراک بیا ور ډیر سي موږه د وجود ډیر خیال ساتو اپکار ده خو د روح غذا خیال نه ساتو ځکه موږه پریشان یو ابازه پریشانیګانې داسې دي چې وکه مشته پته نسته موږه پریشان یو دا ولې موږه وکه ذکر ته شا ورړولې ده نو چې ته یوه ورځ اوبه نه وچه 2 ورځې نه وچښې امړی نه وخورې خو بیمارېږي خو به نو موږ روح دغسې بیمار ده
الله تعالی فرمایي په قرآن پاک چې الا معنا کېږي چې ما طرف ته ټول وګوره د کیسې ته غوږ ونچو خبردار معنا کېږي الله تعالی فرمایي الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب کتا سے وای چې موږ ژوند د مطمئن سینو دا په ذکر سره مطمئن کیږي ذکر څه شای دا تاسو د 14 سپاره یو آیات بار بار عربی دلای دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله تعالی فرمایي دا ذکر موږ نازل کړای دا قران پاک نه مراد ده قران پاک ویل سبحان الله الحمدلله استغفر الله دا ویل چې څه شای په قران پاک چې دی هغه باندې عمل کول دا مثال به مشت استادانو راکاو وی چې سر د خوږیږي ادا پیناډال ګولې ګرځي ورده ونه وتاړي سر د نشکيري چوره پورې د خوړلې نه نو چې چوره پورې موږ د قران پاک احکامات باندې عمل نه کړای دوره پورې دا پریشانیګان ممکن نه ده چې ورکېسي حلال رزق ګټل دا عبادت ته دا ذکر ده مسلمان بچرنګي 24 غنټه دین کوي جمعات چې بناستي هر وخت نه دایبا زمیندارا کوي اسلام په طریقې دایبا کاروبار کوي اسلام په طریقې دایبا نوکری کوي د اسلام په طریقې نو کچتا سي دا کارو سمول غواړو بیا پیغمبر علی السلام ولا لمن ټینګاونچو عام طور باندې پښتو چې مراد اسه کله چې چوک ننوات چې داسې سړای درولي چې بیا سړای خفقاوای نسی بیا موږ چوته یو چې ما خو معاف کول نه خو لتا مخ نه نستېری دلای ایو ورته لکنه چې مخ ته نه د سم غر د غر مطلب دا ده چې تا ډیر عزتمن یا ډیر دی الله تعالی عزت درکړه ده نو تا نس خفقاولای نو موږ یو ډیر ګناګاران موږ به د پیغمبر علی السلام شاته پټ پټ کیږو ایغه شاته بچرنګ ورسو درود شریف ته بزور ورکو الله تعالی چې فرمایي ایغه خبرو باندې به وس مطابق عمل کوو ویني چې موږ شکر سي بیا ډاکټر وال هغه خوراکونه چې حلال دي بیا موږ ان نخرو ولې مشته ډاکټر ویلي اچھا الله تعالی فرمایي چې دا شیان مخرونه حرام دي غنه موږ نه منې کېږو نو ډاکټر والا مو کنه منله وجود مو خرابېږي اکه الله تعالی والا مو نه منله اخرت مو سره خرابېږي الله تعالی ځکه فرمایي لا تتبعوا خطوات الشیطان الله تعالی فرمایي ولولا فضل الله علیکم کچېره دی الله تعالی فضل نو پتا سي باندې رحمت اصل چې دالتا دیتا وای چې تا زړه یو طرف ته میلان وکي خو چون کې الله تعالی خو دغه ناپاک ته نو دالته به لازمی معنا کو چې هغه نرمي ده چې دا شاده چې الله تعالی موږ سره نرمي کوي موږ ول ګناهونه په چوکټ نه لیکي موږ کپڑے چې بل مازی سي نو پرې کوونو باندې نه صفا کیږي په منځونو باندې صفا کیږي مشتا خپل گناهونه مخته نه لیکلي خلکو ته الله تعالی نه ورشي چې تر چوره پورې تا خپل نه ورشولي وای چې کدای سي پټه توبه وکړي ای چوکته نه ورسره الله تعالی فرمای ما زکا منکم من احد ابدا نبا پاکړای منکم لتاسنا ایو سړی خپل جان لره ابدان همیشه کدا گناهونه چې د موږ وال پټتی کدا خوشکار اصلل نو یو بل باندې مو به اعتبار سره ختم سي ولکن الله یزکی من یشاء خو الله تعالی د چې موږ پاک کوي چې چاته خوشي ایوا معنی ادا ده بل ادا ده چې نیکی په زور نه ده ای سعادت په زور بازو نیست شیخ سعدی صاحب وایي دا بختور والای
چې په دې فتنه فساد دور چې یو سړی په تیارو چې جومات ته راځي، یوه زنانه په کور چې په کښلې طریقې سره لمونځ کوي، دا بزور بازو نیست، دا یې مټ طاقت نه ده، دا یې د رب ذوالجلال لوی فضل ده. والله سمیع علیم. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی سمیع ده، اورېدونکی نه ده، ډېر اورېدونکی ده. که ته په پټه باندې خلکو نه پټه باندې یو غلط کار کوي، نو الله تعالی فرمایي چې زه بیا اورم. علیم، الله تعالی فرمایي چې زه د زړه نه خبر یم. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایوے واقعے په موقع باندې د یو رشتہ دار و، ایغه د خلاف سازش چې حصہ خسته و، نو د قسم وکړه چې زه بیا د مدد نه وکړم. کیسې ته غوږ ونچو. نو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم کاو، خدا به ډیر زور ورکړاو دته کنه چې زه به بیا د سره ښېګړه نه وکړم، دی ما ښېګړو لحاظ نه وساته. خلک خو به وایي چې وایي ده داسې ویله. نو صحابه دای د پیغمبر علیه السلام ډایرکټ شاګردان لل. الله تعالی قرآن پاک نازل که او تر قیامت ورځې پورې خلکو ته یو اصول بیان که چې ودان سړی دی او د وسعت چیشتن سړی چې الله تعالی دته چوري د قسم نه کوي چې زه به ورکول نه وکړم خپلو خپلوانو ته، مسکینانو ته، غریبانو ته او د الله په لارې چې نه دای د معاف کول کوي. تاسې دا خبره نه خوښوو چې الله تعالی تاسې د ګناهونه معاف کړي. که دا خبره خوښوو بیا به تاسې خلکو ته معافیګانې کوو. الله تعالی ډېر غفور رحیم ده. نو فرمایي چې مخکې به چوره امداد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره کاوه، ایغه نه ډېر ورسره وکړه او همیشه دپاره یې د ټیکه واخیستله. الله تعالی فرمایي ولا یأتل، نه دی کوي قسم اولو الفضل منکم چې شتن دی فضل له تاسې نه، والسعة د فراخیوال چې الله تعالی دولت وري، ان یؤتوا اولی القربى چې دای د دې خبرې قسم وکي چې دای ورکول وکي خپلو خپلوانو ته یا مسکینانو ته یا مهاجرینو ته فی سبیل الله چې هجرت کړی دی الله تعالی په لارې چې دې خبرې نه دی دای قسم نه کوي. ولیعفو، عفو دې ته وایي چې د ګناه معاف کې. ولیصفحوا معنا دا ده چې وکړه زړه نه وباسې، ښېګړه ورسره وکړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیخ د خپل قسم والا کفاره پرې کړه، ښېګړه ورسره وکړه، ان نور ورتی نه ډېره ورسره وکړه. الله تعالی فرمایي الا تحبون، آیا تاسې دا خبره نه خوښوو چې ان یغفر الله لکم چې الله تعالی تاسې ته مغفرت وکړي، تاسې ګناهونه پټ کړي لا یې معاف کړي. دا خو موږ خوښوو که نه، بیا به موږ خلکو ته معافیګانې کوو. والله غفور رحیم، الله تعالی ډېر معافي کوونکی ده، گناهو پټونکی ده او الله تعالی نه رحیم ده چې سوال ورنه کوي بیا الله تعالی معاف کوي. سړی دې نا امیده کېږي نه، الله تعالی نه دې د خپلو ګناهو ول پټ پټ سوالونه کوي او پیغمبر علیه السلام دې ورمخته کوي. درود شریف دې سړی په تیری. اللهم امین.